السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به او زړه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ نو ښار کې ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده د واده په شپه ناوې ښځې خپل خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو دا واقعه څنګه رامخې ته شوه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ نشئ ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده د واده په شپه ناوې ښځه ظالمه راپاسي او خپل د واده زلمی ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کوي ناوې ښځې داسې حرکت ولې وکړو چې خپل د واده زلمی ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو دوستانو چې کله د واده زلمی قتل شو نو سال چې کله مور او پلار راپاڅېدل ویې کتل چې زموږ بچی خو قتل شوی دی او ناوې ښځه په کور کې نشته دی نو هغوی په پولیسو باندې پیال درج کړو او پولیسو د ناوې ښځې او د ناوې ښځې یارې گرفتار کړو ځکه چې دغه ناوې ښځې د څو ورځې مخکې دغه یار سره تښتېدلې وه خو مور او پلار یې دغه خبره پټه ساتلې وه او بیا یې د دغه یار نه راوستله دغه یار یې ورله ډېر زیات ووهلو خو دغه یار یې بیا هم د سړي بچی ساز نه شو دغه حرکت یې وکړو چې د واده په شپه یې ځان سره ناوې ښځه وتښتوله او په هر ناوې ښځې باندې داسې حرکت وکړو چې د واده زلمی پې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو دوستانو پولیسو یې هغه یار او هغه ناوې ښځه گرفتار کړې دي وایي چې دوی ته به ښه بدترینه سزا میلاویږي ځکه چې د واده زلمي مور او پلار ورته وایي د جنۍ مور او پلار هم وایي چې زموږ لور ته ښه بدترینه سزا ورمیله وکړئ ځکه چې زموږ لور موږ ډېره زیاته پرېږده ده خو زموږ لور په خبره باندې پرې نه شوله اوس یې تاسو په خپلو خبرو باندې پرې کړئ دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ټلی نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي